نن که بچې هر څومره آرام خوري کوي پلار ورته د آرام خورۍ چل ښایي سهار وختي ورته بسته په غاړه کې کوي شابه بچې تر زوی ته دې وګوره که نه تربور چې تربور نه کمې غوږ یې د پرې کولو دی خر چې خر نه کمې غوږ یې د پرې کولو دی تربور ته یې وګوره څنګه بنګله جوړه کړه او هغه څنګه ګاډۍ واخېسته او موټر کې ګرځي او جایداد یې واخېست بچې داسې شه چې موږ سترګې اوچتې کې دی وایي چې هر څنګه آرامه مې پیدا کړه او که د چا جیب مې وواو او که د چا غلا مې وکړه او که سرکاري نوکر شم او کرپشن مې وکړه خو چې دغسې بنګله جوړه کړم او داسې ګاډۍ واله دا چل ورته موږ ښایو چتم بچي له موږ سپاره لاس کې ورنکړه جومات ته ځه چتم بچي ته ما دا ونه وی چې بچې دغه ملا صاحب سره لږ وخت تېروه چتم بچی ته ما دا ونه وی چې بچې مدرسې ته لږ غوندې ځه موږ خپله مدرسو ته نه ځو بچي به څه مدرسې ته را تاسو نه یادو تاسو خو شکر دی ښه خلک یې او دیندار خلک یې د خدای پاک فضل دی 45-46 ماشومان ستاسو نن د مدرسې نه فارغېږي خو هم تاسو رالیږلي دي تا د مټه نیولې دي دا د خدای پاک فضل او د خدای کرم دی کم مور پلار چې بچي سره محنت او خواري کړې ده د هغې بچي نه رب العالمین عبدالله ابن مبارک غوندې شخصیت جوړ کړی وخت کم دی ما مولانا خان افضل صاحب ته ویلي مې زما 2 مدرسو کې درس ما ته بیان ډېر ګرانې ستړی مې هم ډېر زیات 6 غنټې متواتر مې درس او 3 غنټې مې سفر خو دا 3-4 کال دی چې دی ما پسې غریب راځي نو مجبور یې کړم مې ځه واپس یې کې به راځم لږ وخت له به راشم عبدالله ابن مبارک مختصر درته وایم د پلار او مبارک او د یو امیر صاحب د باغ نوکرو باغبانو باغ به وله ساته د امیر صاحب میلمانه رالل نو عموما چې د چا میلمانه راشي نو اوس یې بوځي چې ته باغ ته یې بوځي پټو ته یې بوځي بار ماحول ته فارم هاوس ته یې بوځي د دم یو باغ و میلمانه باغ ته بوتل دی چې ځو باغ کې به خوراک کوو باغ کې سور هم دي ګلونه هم دي میوې هم دي هلته به چکر ولګو نو په لاره یې ورته د خپل نوکر مبارک صفت کو چې زما نوکر دی او ډېر زیات نیک سړی دی او حلال خور دی آرام خور نه دی او ډېر ښایسته باغ یې راله لګولی دی او ګلونه دي هر قسمه میوه ده پکې چې کله باغ ته ورسېدل سره د میلمنو نو امیر صاحب مبارک ته وی یو انار راوړه انار یې راوړه چې ماته کاغه تریو مبارک ورشه انار خوږ انار راوړه هغه بل غټ انار و کچره ویڼه چې ماته کاغه د هغې نه تور شو تریو بس د امیر صاحب پاره سرته وخته چې اوسه پورې په لاره ما د دې نیکبخت صفتونه وکړل میلمنو ته دا خو یې د په شرمونو شرمولم دې خوږ او تریو ټوله نات راودي بل راوړه ته پکې خوږ او تریخ نه پېژنې تریو چې بل یې راوړه هغه هم تور شو هلکه مبارکه دا ته څه کې ته تور شه او خوږ پکې نه پېژنې وې نه صاحب ته څنګه د دې باغبانې چې ته پکې خوږ او تریو نه پېژنې وی صاحب تا خو زه دې له نه مقرر کړی چې زه به د انار سکم او خوږ او تریو به پکې ګورم زه خو دې له مقرر یم چې د دې باغ خصمانه دله وکړم وګوره که بوټې کمي میوه پکې کمی اوبې خرابي چمن خرابي سورې خرابي لاندې ځای ګندی نو ما ته ووایه زه خو دې له مقرر یم کمه میوه نشته وګوره پکې کم بوټې نشته وګوره سوري ته وګوره صفایه ته دې وګوره لختي ته دې وګوره اوبو ته وی تا انار نه دي سکلی وی ولې خدای خفه کم تا ما ته ویلی دي چې انار سکه زه دې څه خبر یم یو انار دانه بغیر ستا د اجازت نه خو د جهنم اور دی بس د امیر صاحب پاره نورو پرېوته او شملې اوچته شو د پارې په ځای چې داسې لالي مزدور او نوکر دې ته حلالي مزدور وي او نن سبا خدای دې وبخن باغبان به مالک له به خپل باغ د باغ مالک له به میوه وروستو راځي او د هغه د رشته دارانو کورونو ته پیټه یې مخکې تلي وایي دې د باغبان یې منو د ناظر یې منو نو ناظر یې پلار نه مالک نه وړه د مالک په اجازت بالکل به د نه منې نه کي در کوي به ده نه حلاله وړه حرامه نه رب دې تاسو ما د حرامو نه ساتي بس حرام خراب شوی رسول الله مبارک فرمایي کمه غوښه نبته من ححت چې د حرامو نه زرغونه ده فالنار اولا به د دې دا د اور ځای دی بس د دې ځای اور دی بس امیر صاحب سور کې شو خوشحاله شو دې ته لالي وایي داسې د چا نشته چې کور ته سنګ راغی
اډر یې وکړ د مبارک چې ته به نن نه پس په باغ کې مزدوري او خدمت نه کې، ته به نن راځې د بادشاه محل کې گورنر هاوس کې به خدمت کې. خپل محل ته یې راوغوښته، محل کې لګیا د خدمت. او ټیک ده صاحب چې کوم ځای ته به ستا نوکر یم، هلته هم دې ښځې خوشحاله دي، ښځه یې خوشحاله ده. نو یو ځل امیر صاحب په خپل حجره کې ناست دی او پریشانه دی. مبارک صاحب ورته وایي امیر صاحب ډېر پریشانه نه وي، څو ورځو نه دې وینم تندی دې ګونجي او خپه خپه مخ دې توري. وایي مبارک ډېر خپه یم. ولې؟ وایي زما لور پیغله شوې ده، ته یې وینې رینې په دې کور کې، او ډېر خلک راځي رښتیا غواړي، بادشاهان بچوله، وزیران بچوله او سرمایهدار. پس پریشانه په دې چې دا لور چاله په نکاح ورکړم، په دې خپه یم. اسوه چې ته مالدار بچي لی ورکم او زما دا لور سبا خپه. واقعي مور پلار سره د اولاد ډېر زیات فکر وکړم، بیا دا لور په دې پریشانه. مبارک ورته وایي وی صاحب زه به درته یو فارموله وښیم، په هغې عمل وکړه، لور به دې مستقبل کې خوشحاله. څنګه مبارکه؟ وی په دې ټولو رشتو کې چې څوک یې غواړي نیک وګوره، هغه نیک لی ورکړه. اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه ایاها. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د نه لور غواړي او دین یې ښي او خوی یې ښي نو ولی ورکړي، او که ور دې نه کړه نو بیا فساد، بیا به لوی فساد عریض او لوی فساد به پیدا شي. بس د پیغمبر په وینا عمل وکړه که نیک سړي له ورکړه، ژوند به یې ښي. یاره مبارکه زما ښځې ټول ټینشن او پریشاني ختمه کړه چې ښځې له لاړ. یا ښځې وایي زه خو چې پریشان یم څو ورځونه د دې لور دپاره، او دغه یوه لور یې وه او نیک او خوبصورت هم وه. مبارک خو زما ټینشن ختم کړه. څنګه؟ وی په دې رشتو کې وګوره چې څوک یې غواړي چې کوم نیکي او خوی یې ښي هغه له ورکوه. غربت ته مه ګوره او مالدارۍ ته. بعضې مالدار به یې لور به دې سبا وایي ټکی چې خوی یې ښي او د شریعت مطابق یې ورکه. ښځه وایي دا خو یې درته ښکلې خبره کړې ده، بس اوس به یې معلومات وکړو چې کوم هلک پکې اخلاق او دین ښي بس هغه لی ورکو. په دې سوچ کې ری د امیر صاحب دې ښځې ته وایي دې مبارک لی نه ورکو، د اخلاق هم ښه دی او دیندار هم دی او حلال خور هم دی. وایي نو ښځه خو توبه وباسه که نه. ښځې زر هغه نوکر موږ سره چې مزدور دی، مزدور له لور ورکم د بادشاه لور. وی دا څه کې؟ کې نه. خاوند ورته وي ټټ ټټ ته شروع کړي، ټټ ټټ کې فیصله چې دې را سره وکړه په نیک او په دینداره بس همدله یې ورکوم. او لور نه یې تپوس وکړه بچې دا هلک څنګه دی؟ دله دې ورکو دینداره دی. بابا بیبي زما هم دقسې دینداره خوښ دی. خبره خلاصه ده. دې کې څه دي؟ ډوډۍ خو د خدای په لاس کې ده. او زما وروڼو موږ دیندار ته نه ګورو. زموږ علاقه کې یو جینۍ یو هلک وغوښته، ډېر ښکلی هلک و، ښایسته او حافظ قرآن، په مخ یې ږیره و، خوبصورت هلک اوس هم شته. جینۍ ته مور وی پلانکې دې غواړي ورکوم. وایي هغه شیخ کوړي له شیخ کوړی ګوره د ږیرې توهین شي. د پیغمبر د سنتو ږیره د واجباتو نه ده، واجبه ده. پرون ما طالبانو ته په ترمذي شریف کې په دلایلو ثابته کړه چې دا واجب ده ږیره. او بیا شیخ کوړي د ږیرې توهین کې شیخ کوړي له ما ورکې نه کوم دا. نو بل هلک لی ورکړه په نکاح. نو چې بل لی ورکړه نو هغه غریب ښه هلک و، هغه نو هغه څه موده پس غریب لاړ مړ شو. هغه ښځه اوس سره د بچو په پردو کوڅو کې خدمت کوي او د فقه او د ترجمې درسونه دي. نیکه ښکلې عالمه ښځه وله خدای ورکړه. نو نن سبا تاسو خو د بانډو میرو خلک یې، تاسو ځان می صاحب ورشه دې پېښور ته ګیرې والا له څوک لور نه ورکوي. زما لور هغه سره ګزاره نه شي کولی. هغه خو ګیرې والا دی، هغه خو پټکي والا دی، هغه خو یو ساده سړی دی. د نیک سړي ته خلک ساده وایي، هغه خو یو ساده سړی دی او هغه ساده دی او ته ګلدار یې. ټولو د هلکانو سره په دوکانونو ګرځي، واده یې نه کړی او د واده نه مخکې لا نکاح هم نه شوی او د هلک سره دوکانونو ته ځي، هم د هغه خپل هلک سره او سوداګانې. زما یو شاګرد دی، مرید مې دی، اترکان دی. نو ما ته یو ځل تپوس وکړه، هلکه ډېره موده شورانه دی. وایي پېښور کې یو کس دی، هغه له فرنیچر جوړوم، یو ښځه د یو جینۍ د فرنیچر بله جوړوم.
نو ما یې ولې فرنیچر تیار ولې نه علي وی نه راته وایي چې ما له خپل لاس جوړ کا نقشې راته ږدي هغه سره مشینان دي دې ترکان سره نو نقشه راته ږدي او د هغه نقشې مطابق ولا شی جوړوم او چې کوم شی بازار کې خوښ شي نو یې ما ته وي راشه دا وګوره هغه وګورم نو هغه شی ولا جوړوم نو یا بل وزم تلی و بازار ته صدر کې نو یو شی خوښ شوی او هلکه و جینۍ هلکه مې هلک هم ځي او که نه مې نکاح شوې ده وایي نه نکاح کوم ځای نه دی شوی او مې دواړه وایي هلک ورپسې راشي او دواړه موټر ته وخېږي زه ورسره کښېنم صدر ته لاړ شو دا شی وګوره دا راله جوړ کړه او خدایه پاکه لا نکاح واده نشته او دا دواړه یو ځای ګرځي وي دا خو د شرم نه کوي وی یو شی راته یاد کړه چې دا راله جوړ کړه مې څه شو وی زانګو نه نوی د ماشومانو زانګو نه ده مې د چا زانګو ده وی دې کې به دواړه په خپله زانګي للو 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 الله للو للو ته پوه شو وخت کم دی لکه ته پوه شې په خبره دا بیا له نخره دې کې به دواړه په خپله زانګي دا زمونږ د خلکو حیا خدای دې په مونږ کې حیا پیدا کړي حیا د دین څه ده په جینکو په هلکانو دواړو کې د خدای حیا پیدا کړي بهر کې زما وروڼو نو جینۍ او ښځې ته یې صرف دونه ووایي وایي زه به درله روټۍ رالیږم زما روټۍ بس خورئ او ترکاري که د پلار د کور نه دې راشي هغې مه خبره او چاله خیراتي ورکوم زما به خورئ ګوره دې ته اولاد بچ کول وایي ډوډۍ به یې رالیږله خوراک ترکاري به یې رالیږله او سب ترکاري به وه غریب چې ته ټماټر او چټني مټني او سړه روټۍ هغه یې پرې وخوړه څلوېښت ورځې پس کور ته بیبي له راغی چې راغې ښځه ورته په ژړا شوه او ورته څه وایي مبارکه تا د لیدلې نوم وایي ولې نو زه چې د نوم خوښه نو ولې دې ودولم خلک د واده شپې ته خو هلک هم خوشحالېږي او جینۍ نو ته ما له 40 ورځې پس راغلې څه چلو او سپورې ډوډۍ دې راباندې وخوړې ما خو مور پلار نه دي خبره کړی دا ولې وایي ښځې ستا پلار ډېر ښه سړی دی او نیک سړی دی خو بیا هم امیر دی نو یریږم چې اسې په مال کې چې ته حرام مرام نه نو ما 40 ورځې په تا حلاله ډوډۍ وخوړه او پاکه روټۍ د مزدورۍ نو ستا وینه کې که د پلار د کور څه وو نو هغه تې ووتل نو زما نیت دا دی چې اوس به ما ته یو ځای شو که موږ له خدای بچی راکړي نو نیت مې دا دی چې په هغه بچي د رسول الله مبارک د احادیثو علم کوم نو چې د پاکې وینې نه پیدا شي زما وینه هم پاکه او ستا هم پاکه شوه نو خفه کېږه مه د پلار دې زه ډېر عزت کوم خو دا او اتفاق ته ګوره چې یو بل سره یو ځای شو نو خدای پاک د هغې نه وله بچی ورکړه او بچي له نوم کېښود عبدالله ابن مبارک زمونږ په احادیثو کې د لوی پیمانې شیخ دی امیر المؤمنین فی الحدیث د حدیثو بادشاه لیکن چې کله دی لویږي مور پلار نصیحت ورته کوي دی لوپر شو ولې هلته امیر صاحب مړ شو چې مړ شو نو لور ته بلا جایداد او مال او دولت راغی نو چې مال دولت ډیري نو بچې نیازبین شي دی لاړ لوپر شو لوپر مور ورته جاړي چې بچې تا دپاره پلار څونه قرباني ورکړې ده د واده شپې ته خلک خوشحالی 40 ورځې ما ته نه دي نږدې شوې او ما ستا دپاره څونه قرباني ورکړه ما سړي ټوکړې خوړې چې زما او د پلار وینه دې پاکه یو خدای پاک بچی راکړي او د پلار دې دا ارمان دی چې پتا د رسول الله مبارک د حدیث علم کوي نو بچی دا ته څه کوې جاړي پلار ورته جاړي خو دې نه سمیږي عقب پزول خلکو سره ګرځي لوپرانو سره ګرځي اخره کې عبدالله ابن مبارک وایي یو ځل مې خوب لیده په یو باغ کې ودیم او یو مرغۍ د باغ په دې شاخونو ټوپونه وي د یو شاخ نه بل خوا ټوپ وایي او د بل شاخ نه بل خوا ټوپ وایي ویناګانه دې مرغۍ د قرآن شریف تلاوت شروع کړ او تلاوت کې څه وایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله مسلمان للا هغه وخت نه دی راغلی چې د الله د یاد دپاره د زړه کې یره پیدا شي د خدای نه ویریږي زړه کې خوف خشیت پیدا شي یره پیدا شي چې ما نه به الله تپوس کوي هغه وخت لا مسلمان ده اوسه پورې نه دی راغلی وی چې راویښ شوم چې دا خو مرغۍ ما ته وورول دا څه شو او خوب
بس پوه شو چې واقعي دا زه په کوم طرف سر یم زما پلار ماله څونه قرباني ورکړې ده زما مور څونه قرباني ورکړې ده او زما دپاره او زما د فایدې دپاره که زه لوپر شم پلار مور خو مې سبا به مړي نو ماله تاوان دی د آخرت او د دنیا او که زه نیک شم خو ماله فایده ده بس لاړ پلار ته بابا زه تجارت کوم ماله پیسې راکړه علم یې ورته ونه وی حواله بچې بس پلار یې په دې سوچ وکړه چې دا علم نه کوي نه دی کوي ما خو دې له غوښتی و ما خو خواري دې له کړې وه خو دا تجارت کوي تجارت تیو کیلو پری نه خو به بچ شي که نه پلار پیسې ورکړئ لاړ ووته او د رسول الله مبارک د حدیثو زده کول یې شروع کړل اخو به یو مدرسه کې علم نه حاصلېده اخو به ګرځېده حدیثو پسې یو سره دوه حدیثه بل سره پنځه بل سره لس بل سره شل کاپي قلم به ورسره و او په لارو کوڅو کې به ګرځېده او علم به حاصله و بلا کتابونه یې ولیکل او په څاروي یې بار کړل او راغې کور طریقه کې اوسېده کوفې سره خوا کې چې کور ته راغې پلار ول استقبال لره ووته او دوست په اوښسارو باندې بار اچولې دی او تارپالې پې اچولې چې نور وبې خراب نه کړي پلار خوشحاله و چې بچي مې تجارت کړی چې دننه شي ورته رغاړه وتوته هغو ډېره موده پس پر سفر دغه تجارت نه راته پلار ورته بچې تجارت دې څنګه وی بابا ډېر کامیاب وی دا بارونه چې ګورې دا ټوله زما ګټه ده ګورې دا مې ګټلي دي دا دونه بارونه پلار نور خوشحاله شو وی بچې څه تجارت دې کړی دی وی درته یې ښیم چې تارپال یې لرې کو کټونو کې او په کتاب راکوز کړه ټول د دین کتابونه بابا د رسول الله مبارک د حدیث و تجارت مې کړی دی دا مې کړی دی دا حدیث مې را جمع کړل دا اوهو پلار او مور سترګو کې خوشحالۍ نه اوښکې ګرځي بچې هم دې دپاره موږ د خدای نه غوښتې وې هله بچې دمه شه نورې پیسې در کوم که تجارت کې د کمې وي چې هغه هم پوره کې لاړ خدای ته لوی شیخ الحدیث جوړ کړ محدث ته خدای جوړ کړ زموږ د امام بخاري امام مسلم امام ترمذي نسائی د دې ټولو په شیوخو کې دی او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې سبحان الله لوی شیخ او زموږ د تصوف څلورو طریقو کې نوم را روان دی ورځي لوی شخصیت ته خدای جوړ کړ دا د چا د برکت نه دا د مور او پلار د برکت نه موږ تاسو نه د بچو تپوس کېږي نو مختصر صرف یو خبره درته کوم حج لبته مالدارو نو غریبانان به خیراتی او مفت بوتلل نو یو ځل حج لروانو مرګري ورسره دي نو په یو لاره تېرېده نو یو ماشومه جینۍ وه هغې یو مړه مرغۍ راواغېسته او د خپې نه یې ونیوه کور ته تله نو عبدالله ابن مبارک وایي چې دا ماشومه په دې مړه مرغۍ څه کوي وایي بچې په دې څه کوې وایي کاکاجي مونږ یتیمانان یو پلار هم مړ دی او مور هم ډېره حیاداره د کور کې ناسته د مزدوري نشته نو نن مېرونه او مونږ ډېر زیات وږي نو ما ته مور وی چې بچی ورشه چې ته مردار سو ګوره راوړه چې پاخې کم ځکه دا ماشومان یتیمانان راته جاړي سو کم ورسره دې وخت کې موږ له مردار هم جایز ده نو دا مرغۍ مې راواغېسته چې دا په اوبو کې وخوټ کړو چې ماشومانو لی ورکړو نو ړی ویړه مې یو درد وکړ درد یتیمانان بچي او ماشومان بچي او دې حالت خدای دا به څه کېږي نو خپل نوکر ته وایي ملګري ته وی زمونږ واپس رقې ته څونه پیسې لګي وی دونه لګي وی دا ته ځان لکه او باقي پیسې راکړه نو باقي ته واغېستې زرګونه درهمو نو هغه ماشوم یې ځان لکړه وی ها بچې دا دې مور له ورکړه سخت کال حج له نه ځم ډېر مې کړي دي بیا بشي نو حج له لانړه پیسې اقا ماشوم او یتیمانانو له ورکړې نو په دغه کال د عرفات میدان کې یو عالم خوب ولید وی الله پاک فرشتو نه تپوس کې څومره خلک راغلی دی وی الله دومره راغلی دی وی دا ټول مې حج والا کراس که نه قبلوم د دوی حجونه الله له څوک جواب ورکولی شي نه قبلوم زه بیا وی یاره د دې ټولو حجونه قبلومه د یو سړي د وجې قبلوم چې هغه حج له نه دی راغلی په خپله خو د هغه د مخه د دویم قبلوم او د هغه هم قبلومه فرشتې ورته وي الله دا څوک دی وی دا عبدالله ابن مبارک دی نه دی راغلی نیت یې کړی وی انما الاعمال بالنیات د هغه مې هم قبول کړو د هغه د مخه مې د دې نور هم ورسره قبول کړو او لوی محدث دی خدای پاک اوس وخت لږ دی ګنې ما به د ټول واقعات ذکر کړي خو ماښام وخت یو زم ډېر زیات ستړی نو بنیادي خبره زما وروڼو دا ده چې دا په تاسو لازمه ده
تاسو له پکار دادي چې تاسو د خپل بچي مدرسو کې داخل کې مدرسو ته راولې نیکان ته جوړ کې عالمان ته جوړ کې حافظان ته جوړ کې او قاریان د خپلو بچو نه جوړ کې چې دا بچي مو دینداره شي. اوس خو مولانا جناب د کاروبار لپاره وظیفه وخت ډېر لږ دی نو ښه دا وبخیم یو کار نه دي ورته وښیم. نو به هر کیف بیا به چې ته څه وخت راشم اوږد بیان به وکړم په دې به اکتفا وکړو خو بنیادي خبره دا ده تاسو نه به صرف د یوې خبرې مطالبه کوم. هغه مطالبه د خبرې دا ده چې تاسو به خپل بچي راولئ او په دا مدرسه کې به داخلوئ. ښه نه نه داسې نه که نه په جمع انشاءالله ووایئ ماشاءالله. او دویم به دا کوئ که خیر انشاءالله چې د مدرسې سره به امداد هم کوئ. د دې خو د وینا ضرورت هم نشته ځکه ما ستاسو امداد ولید الحمدلله. ټول وایي الحمدلله. امداد به کوئ که نه څوک امداد کوي لاس اوچت کې انشاءالله ورسره ووایئ ماشاءالله. نو تاسو ټول به دې سره مدد کوئ. مولانا خان افضل صاحب ډېر محنت کوي الحمدلله او دا ټول علما کرام ول راغلي دي د دې هم د سره ورولي او اعتماد دی نو دا مدد به هم کوئ.